نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه عزتمندو مسلمانانو ورونو دا حضرت امام مهدی علیه الرضوان ظهور دا د حق د ډلې تایید دی او مدد دی د الله تعالی د طرفنا ځکه چې کله نه د کائنات الله تعالی په وجود کې راوستي دي نو د حق او د باطل معرکه دا په مختلفو شکلونو کې دا شروع ده نو مونږ ګورو چې په مختلفو زمانو کې الله تعالی مختلف پیغمبران را لېږلي دي نو دا د حق د تایید او د مدد د پاره د حق د وضاحت لپاره او د پیغمبرانو په مقابله کې چې دینو سرکشه متکبرین کفار دا چې دینو هم پیدا شوي دي لکه د حضرت موسی علیه السلام په مقابله کې الله تعالی فرعون سرکش متکبر او یو جابر چې دینو بادشاہ جوړ کړو او چې د خدای دعوی کړو دغه شانته د حضرت ابراهیم علیه السلام په مقابله کې الله تعالی نمرود لعین چې دنه هغه پیدا کړو او د حضرت خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم په مقابله کې الله پاک ابو جهل ملعون چې دنه هغه پیدا کړو نو سرنګي چې د ازل نه یعنی د اول وخت نه د حق او د باطل شخصیات چې دنه دا مبعوث کیږي او د الله تعالی د طرفنا چې دنه دا یو قانون یو طریقه جاری ده نو د قشانته په اخره زمانہ کې با د حق جماعت د اهل حق تایید او نصرت د الله تعالی د طرف نه با دا په حضرت امام مهدی علیه السلام سره کیږي او د باطل د پیروکارو د باطل ډلې د اغي د پاره چې دینو هغه د دجال ملعون په شکل کې با یو سرکشه کافر چې دینو هغه پیدا کیږي نو مخکې احادیثو کې د دې بیان چې دینو دا تیر شو چې دا دجال چې دی نو دا یو مرترین انسان دی چې د ډېر عمر نه د ډېر وخت نه ډېر روان دی الله پاک دې د مسلمانانو د اخر زمانه د امتحان د پاره چې دینو پیدا کړی دی نو روایت نه دا هم معلومیږي چې دا دجال چې دی نو دا د نسل د شیطان نه دی لکه بعض روایتونه دا د نسل د انسان نه معلومیږي لکه څنګه هغه روایت تیر شو د ابن سیاد هغه واقعا نو بعض روایت دا سدي چې د نسل د شیطان نه یعنی د پیریانو د نسل نه چې دینو د او د یمن په بعض جزایر کې د په اویا و زنجیرونو کې بند دی نو دا خبره و چې دینو معلومه نه ده چې د چا بند کړي دی آیا د حضرت سلیمان علیه السلام بند کړي دی نو کو سلیمان علیه السلام بند کړي نو د سلیمان علیه السلام زمانہ دا خډيره لري دا د ډېر محکنه ده نو د دین هم دا معلومیږي چې د مرترین انسان دی ډېر عمر والا انسان دی خو په زنجیرونو کې تړلې شوی دی او د دې چې د تایید دا د ډېرو روایتو نه کیږي لکه حضرت تمیم داری رضی الله عنه هغه واقعا د حدیث مبارک کې چې راځي نو د هغه نه هم دا معلومیږي چې د دجال ملعون د په زنجیرانو کې تړلې شوی دی خو د زنجیرانو نه پرانستېدل دا هم چې د لپاره مقدر دي او د به د زنجیرانو نه را پرانستل کیږي
نو کله برا پرانستل کیږي آیا په قرب قیامت کې چې کله د ظهور کیږي په هغه وخت کې به د پرانستل کیږي کنه مخ کې به د پرانستل کیږي نو سره روایت دا سشته ده چې دا غینه دا معلومیږي چې د مخ کې یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د دغه زنجیرانو نه خلاص کړل شوی دی ځکه چې حضرت عمران ابن حسین رضی الله عنه نے روایت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دجال خوراک کوي او په بازارونو کې ګرځي دا روایت چې ده نو دا امام احمد رحمه الله هم ذکر کړی دی او طبرانی چې ده نو هم دا روایت ذکر کړی دی چې دجال خوراک کې او د په بازارونو کې ګرځي نو معلومه ده شو چې په بازارونو کې ګرځي نو پرانستلې شوی دی دغه شانته چې دنو د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هر یو نبی خپل امت د دجال نه يرولې دی نن هم دجال چې دنو خوراک کړي دی یعنی معلومه دا شو چې پرانستلې شوی دی او حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله عنها یو طویل روایت چې د نقل شوی دی پاغي کې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تمیم داری د حدیث نه یعنی داغه او واقعینا چې کم په دریاب کې د ډیر لري او زیت تلې او دلته کې چې د داسې خلق ولید او یو غټ دغه ولید چې هغه په زنجیرانو تړلې شوی دی هغه وګت حدیث ته دغه واقعا مشهور ده نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د تمیم داری رضی الله عنه د دغه خبرنا د دغه واقعینا چې دینو دا خبره د اغي دا خبره دا بالکل چې دین موافق ته د هغه خبره سره کم چې ز تاسو ته د دجال په باره کې وامه ځکه په دغه واقعیا کې تمیم داری رضی الله عنه ته دغه دجال سره چې کوم ملاقات شو نو هغه ورته وی چې په دنیا کې به هر ځای ته زم هم مکه او مدینه ته زما داخله دل چې دنه دا منعدی مکه او مکه مکرمه او مدینه منوره د بو زین ته زنه شامل نو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خبره هم زما د خبره موافق ته چې زه هم دا وام چې هغه به د بو زین ته نشي داخله د دنیا هر ځای ته بزي حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا خبره ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه اوریدلې دي دا روایت مسند احمد چې د نو پاغه کې دا ذکر شوی دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه روایت کې دا تذکرہ هم شته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمایل چې هغه په بحر شام کې یا په بحر یمن کې نه بلکې مشرق طرف ته دی او مشرق طرف متعلق وی چې آیت استفته ده چې مشرق کم طرف ته دی نو لاس مبارک سره اشاره فرمایله چې مشرق دې طرف ته دی حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې دجال په سرزمین مشرق یعنی په خراسان نومي ځای کې دی او دا غزنه بد د ظهور کیږي نعیم ابن حماد په کتاب الفتن کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا قول دا ذکر کړی دی خدایو خبره د لحاظ قابل ده چې د دجال مکه مکرمه ته او مدینه منوره ته دخول منع ده نو دا په هغه وخت کې کله چې بطور دجال د ظهور وشو د بادشاہت دغه وکو یعنی دغه واک اختیار د پلاس کې راغې د خدای داوا وکړه او د چې دنو اقتدار د پلاس کې راغې
نو د دې به بیا مکې مکرمې ته مدینه منورې ته نشي داخلېدی. د دې نه مخکې داخلېدل دا چې کله به طور دجال د ظهور نه دی شوی تاسو خفیه ګرځي نو مکې ته او مدینه منورې ته داخلېدل د ممکن دي بلکې د یو حدیث نه معلومیږي هم چې هغه ته حدیث الطواف ویل کیږي. هغه به چې د مه تراشی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خو په خوب خپل د خوب مبارک تذکره کوي چې ما دجال په خوب کې ولیدو چې د یو کس په اوږه باندې لاس یې دی او د خانه کعبه نه طواف کوي. علما وایي چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خوب مبارک چې دا د قیامت د علاماتو نه یو علامه ده چې دجال با د خانه کعبه طواف پکې کنه دا سره چا په وګ باندې بیلا سیخي یا د خانه کعبه طواف پکې ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دغه حالت کې لیدلې ده. حضرت فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها د حدیث مبارک تذکرہ وشوا داغه حدیث چې د حضرت شیخ سے خپل کتاب مبارک المهدی و قرب الظهور کې هغه ذکر کړی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیرا خلق دا راجمع کړل आवाज وکړ ټول راجمع شو او دا आवाज نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام طور بنکا خو आवाज وکړ ټول ته د راجمع کېدو چې دنو بلنه وکړه او ټول صحابه کرام چې دنو دا دایره جمع کړل. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم منبر ته وخت او به اوپر مایل زتا سو د دجال نه یارم دا جمله وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام درې پیری اوپر مایلا. دا د دجال د فتنه دا په مخکنی دور کې نه دراغلي دا په آینده دور کې په دې امت کې راځي. او تمیم داری رضی الله تعالی عنہ ماتا دا وی چې هغه د لحم او د جزام س افراد سره د شام په یو سمندري سفر کې روانو په هواګان په چې دینو د هواګانو چپی د په چې دینو داسې رالي چې د دې هغه کشته او سمندري جهاز چې دینو هغه یو جزيره طرف ته ورساو. نو تمیم داری رضی الله تعالی عنہ وی چې زمون ملاقات د یو تور حیوان سره وشو حیوان نما غوند کې وو چې غړ غړ وختي وو او چې د غټ وختو د وجنا د ډیر غټوالي د وجنا په دا وخته چې دنه دا سره کاغل ما ته پوسو کو چې دا سوکته نوې ما ته ولې شو چې دا جساسه ما ته تاسو کو چې ته سوکې نوې ما ته وې چې ز جساسه ما مونږ ته نور تاسو کو سوالات خونته وکړو چې تاسو کې او په دې جزیره کې تاسو کې نوې هغه وې چې ز تاسو ته هیڅ قسم څه خبر نه درکام بلکې زستا سونه د یو څو خبرو تاسو کاما مال دغه جواب راکړي. خو تاسو چې دی نو دغلته کې ورشي یو ځای ورته خو چې تاسو دغلته کې ورشي دغلته کې یو کسته چې تاسو د خبرو نهایت شوقین دی هغه د وسپنې په زنجیرانو سره تړلې شوی یو کسته چې دغه دی یعنی په چپا د سترګې خراب ده. نو مونږه غلا ورلو او زمونږ نه تاسو کو چې تاسو څوک یې مونږ ورته وی چې مونږه عرب نو بیا وی هغه تاسو کو چې نن سبا عرب سکی نو مونږ ورته وی چې را په عربو کې هو یو پیغمبر مبعوث شوی دی الله تعالی طرف ته خلق را بلی او مونږ په ایمان راوړې دي
نو وی تاسو وکړو چې دغه کس چې کم د نبوت دعوه کی ها او تاسو وایي چې الله تعالی نبی مبعوث کړي دی نو د سره د خلقو سره ویدا نو موږ ورته وی چې بعض خلق دغه اتباع کی او بعض خلق ته انکار کی نو دوی چې د خلقو د اتباع وکړي او د خبره اومنلې نو دا به د خلقو لپاره ډېر بهتري نو بیا تاسو کو چې د عربو لباس څه شی دی عرب چې د لباس څه قسم لباس استعمالي نو مونږ جواب ورکو چې د عربو خزي دا د یعنی د وړای نه تارونه جوړي او دا غنه کپړه جوړي او هغه چې د خزي استعمالي نو وی هغه داسې پتون له سره پرې خورو او د افسوس اظهار وکړو نو بیا وی چې د بیسان د کجورو سحال دی نو موږ عرض وکړو چې د بیسان کجوري ډېرې ښې کجوري دی او دغه چې د نو فصل کیږي او هر کال موږ دغه فصل خرو نو په بیا چې د نو داسې لاس را پرې خورو خپل پتون لا او وی هاي افسوس دا وی چې د زغر د چینه سحال دی نو مونږ وی چلته کې هټل په کثرت سره وبېږي او څوک چې ال د کې زینو د هغه وبونه سرابه کیږي بیا چې د الله سره پرې خو دو او هاي افسوس وکاش چې الله تعالی ماته د دې قید نه نجات راکړي نو زب هر ځای ته داخل شم زبا هر ځای ته داخل شم سوا د مکه او د مدینه نه چې ال کې بنشم داخلي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اوپر مایل چې دجال به مکه ته او مدینه ته نشي داخلي دی ځکه الله تعالی مدینه هغه حرام کړی ده او الله تعالی د مدینه منوره ته داسې احترام ورکړی دی څرنګه چې ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام مکه چې د الله تعالی محترم ګرځولې ده امام مسلم رحم الله او طبرانی شریف چې د دغه نقل کړی دی حدیث مبارک او چې پاغې کې د دې تذکرہ ده چې د دجال د خروج نه بعد با په مکه او مدینه کې داسې یو لار هم نه مگر په هغه باندې و پرشته ولاړی او دجال د دخول نه با د مدینه حفاظت کی او د هر یو پرشته سره په لاس کې توري کو دجال مکه ته یا مدینه ته د داخلي دو کوشش کی نو دا پرشته به دغه توري په زور سره د مکه او د مدینه د دخول نه چې د منع کوي به الله تعالی دې مونږ د دجال د فتنې نه وساتي الله تعالی دې زموږ اولادونه د دجال د فتنې نه وساتي وصلی الله علی النبی الکریم وعلى اله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین